عزتمنو مسلمانانو ورونو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د مدینې منورې د خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې ملاقات په 11 هجري باندې د شپږو کسانو اسلام راوړل او بیا په 12 هجري باندې د 12 کسانو اسلام قبلول او بیعت کول چې دې ته بیعت العقبة الاولى وایي د هغې تذکره بیانېده. بیعت العقبة الاولى کې 12 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس بیعت وکړو چې هغې کې 15 کسان زړو چې په رس کال راغلي مسلمانان شوي او 7 کسان نوي او 1 کس مدینه منوره کې پاتې شوی. او عجیبه ده بعضې خوش قسمته صحابه کرام سعادتمند هستۍ داسې وو چې هغوی په دې ټولو موقعو کې شریک دي، لکه اسد ابن زرار رضی الله عنه د انصاري صحابي دی. وړومبي کال سن 11 نبوي کې زما د خولې نه که د هجري لفظ وځي نو دا غلطه ده، دا نبوي ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې چې کوم دور تیر شوی دی 14 کاله، نو هغه چې کال یادېږي نو هغې ته نبوي وایي. د هغې مطلب دا دی چې نبوت د میلاوېدو کال. ایک نبوي نه مراد هغه کال دی چې د 40 کالو په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو. دلته نه سن 1 نبوي شروع شو. نو د نبوت نه پس 14 کاله مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړي. نو په 11 د نبوت کې 11 نبوي کې شپږو کسانو ملاقات کړی دی، په 12 نبوي کې 12 کسان راغلي دي. نو بعضې حضرات داسې وو چې هغه په دې ټولو موقعو کې موجود دي، لکه اسد ابن زرار رضی الله عنه نور حضرات. او د دغه 12 نبوي د بیعت تذکره کې دا چې کله دی تلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دی سره کو او دا دې دپاره کو چې دا صحابي مدینې منورې ته لاړ شي نو هغه نو مسلم دی، نو چې څوک مسلمانېږي نو دی به ورته د مسلمانېدو طریقه ښیي او چې څوک څه تپوس کوي او د دین کوم احکام نازل شوي نو هغه به ورته بیانوي. او دغه وخت کې د مونځ فرضیت نازل شوی و، د 5 مونځونو دا مونځونه به د کول امام او دی مېلمه چا سره اسد ابن زرار رضی الله عنه سره. او اسد ابن زرار رضی اللہ عنہ ان کو آگے بیٹھے ہیں. اسد ابن زرار رضی اللہ عنہ دا مدینه منورې انصاری صحابي دی. دا قربانی کړي ده چې کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوي چې هغه واقع باندې ترازی نو هغه مېلمستیا هم ده ورکړي ده. او د سره بل کس ملګری و کلثوم ابن هدم رضی الله عنه د بنو عمر ابن عوف سردار. رسول الله صلی الله علیه وسلم زنان خانه د کلثوم ابن هدم کور زنانه آلته وی او بیٹکه اجرا د اسد ابن زرار رضی الله عنه کورو. ناسته به دلته کولو، خلکو سره ملاقات دلته کېدو. دا رستو د هجرت خبره ده او دغه ځای نن سبا هلته نسبت کېږي چې مسجد قبا ته چې تاسو لاړ شئ یا څوک تللی یئ حج او عمرې په موقع نو مسجد قبا کې
توصی شوی دا نو دې توصی کې د اسد ابن زراره او کلثوم ابن حدم رضی الله عنهما کورونه شامل شوي جماعت کې او دا د مسجد قباء خي طرف ته راځي لکه دا محراب ده ستا مخ قبله ته ده نو دې ګوټ ته راځي نو دا تصور کوي چې دا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړ نو دې کورونو کې وخت یې ورو دلته سوارلس یا سلیر شرزي د هجرت نه پس تیری کړی دا واقع برستو راځي ان شاء الله مصعب ابن عمر رضی الله عنه چې کله مدینه منورې ته رالو نو اسد ابن زراره رضی الله عنه څخه ملمو او دلته نه بدلو اسد ابن زراره به وسره شو یو ځای ته تللی کله بل ځای ته تللی د مدینه منورې خلک چې څوک مسلمانې دل نه کافر او مشرک خو هغه څه دشمنی نه و لکه څنګه چې د مسلمانانو سره لکه څنګه چې د مکې د کافرو دی به ورته څه وینا دا فایده وه نو اسد ابن زراره رضی الله عنه تاسو ته مخکې څه واقعات بیان شو مزد به ورکولو جمعه قایمه شوه اسد ابن زراره رضی الله عنه هغه کس دی چې لومبۍ جمعه د مدینه منوره کې قایمه کړې بیا ورپسې متصل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد نامه او حکم نامه راغلي دی چې د جمعې برکات مس کوي د باول مرګري راغونډول وی چې راغون شي چې کوم کسان مسلمانان شي دینه معلومیږي چې داسې یو مجلس چې په هغې کې کله ته په هدایت باندې راشي نو داسې مجلس او داسې صحبت کې ستا ناستې ضروري دی چې هلته کې ستا تجدید کېږي د اصلاح لکه څنګه چې موبایل کې چارج ختم شي نو ته بیا کې د چارج کې او پټې اوچ شي فصل پکې پوهچېدو شي نو ته بیا اوبه کې نو بیا تازه شي دغسې چې سړی داسې مجلس ته لاړ شي چې هغې کې د الله ذکر کېږي الله یادېږي د الله جل جلاله تذکره کېږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات بیانېږي هغه ځای ته ستا تلل ضروري دي چې په هغې کې ستا اصلاح کېږي ته بیا تازه شي چې څومره وخت ډېر تېرېږي دومره تا شیطان خطا کولی شي نو د جمعې د ورځې انتخاب دی کو د دې تفصیل بیان شي او دغه مصعب ابن عمر رضی الله عنه دی بدلو کله یو قبیلې ته په مدینه منوره کې هم قبایل کله بلې قبیلې ته چې چېرته به دې حضراتو مشورې سره لار منده چې دلته کې کار کېږي نو هلته ولاړ دغې خلکو ته به دعوت ورکړو د اسلام نو یو ځل دی رالل په مدینه منوره کې قبایلو بنو حارثه بنو ظفر دی ته رالل بنو عبدالاشهل دا نږدې نږدې دي او دا نن سبا د مسجد نبوي نه په شمال مشرق طرف ته د دې علاقې واقع مصعب ابن عمر اسد ابن زراره رضی الله عنه را اندرال الخلق راغون کله اسد ابن زراره خو پویو د دې علاقې کسو او مصعب ابن عمر رضی الله عنه د مکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم راستوله د خلق ناستو نو هغې ته د اسلام په باره کې خبرې کولې د دین اسلام اهمیت د هغې فضیلت بیانولو قرآن کریم تلاوت کولو نو یو طرف ته د بنو عبدالاشهل قبیلې سردار سعد ابن معاذ رضی الله عنه او هغه سره اسید ابن حضیر رضی الله عنه دا دواړه ناست دي لرې په ډډه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا د اوس قبیلې غټ سردار دی او دا بیا وروسته جلیل القدر صحابي دی دغه وخت کې لا په حالت د شرک او د کفر چې مصعب ابن عمر او اسد ابن زراره ولیدو نو دی غوسه شو ځکه چې د خپل قوم سردار دی د پوره اوس سردار دی او د ده قبیله بنو عبدالاشهل ده د اسید ابن حضیر ته وویل چې لاړ شه او دا خلک منې که او زه به تللی وی خو د اسد ابن زراره زما د ترور زوی دی د خاله نو قبایلو رواج و زه دې سړي ته څه ویلی نه شم ته لاړ شه او ته دی منې که چې دا سړی دا خلک نه خطا کوي نه ګمراه کوي نو سید ابن حضیر رضی الله عنه د هلته نه پاسېدو روان شو دې مجلس ته راغلو
نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه خلکو ته خبره کوي، نو د پکې په منځ کې خبره پرېږده، ورته وایي چې ځه دلته لاړ شه او دا مجلس پرېږده او زمونږ ښځې زنانه او هلکان مه خرابوه. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه ورته وایي چې صاحب کښېنه، زما خبرې ته غوږ کښېږده، که دې خوښه شوه خو ټیک ته، او که دې خوښه نه شوه نو بس بیا مونږ روان شو. تاسو ته څه وایو؟ قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسن کے ساتھ. حکمت سره په کلاره دعوت ورکړه، او حکمت او موعظه حسنه جدا شی دی او مداهنت جدا شی دی. یاد ساتئ، یو سړی ګناهګار وي او هغه دغه په ګناه باندې نکیر نه کوي، ته ورته وایې چې دغسې ټیک یې، دا مداهنت فی الدین دی، دا موعظه حسنه نه ده. یو سړی ملحد دی، زندیق دی، داغه په الحاد او زندقه باندې رد نه کوي، خلکو ته نه ظاهرې چې دې سړي نه ګورې ځان ساتئ، او هغه سره داسې میلاویږي لکه څنګه چې مسلمان رور متبع سنت سره سړی میلاویږي، نو دا ښه نه کوي، دا مداهنت فی الدین دی. موعظه حسنه دا ده چې ته خبره کوې نو په طریقه، په سلیقه، په آرام باندې، چې هغه کسه خبره واوري. که ته په هغې کې ابتدا نه سختي شروع کړې، زمونږ د فوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به خبره کوله عام مجمع کې، نو د هغې خبرې باعث به یو کس ګرځېدلی و، هغه نه به خطا کار شوی و، هغه به مجمع کې ناست و، داسې به ورته مبارک نه فرمایل چې او فلان کی تا کې دا کار دی، داسې به یې فرمایل چې څه وجه ده بعضې خلک داسې کارونه کوي، د هغه نوم به وانه غشتو، نو ټولو خلکو به خبره واورېده، هر یو به ځان ته متوجه کولی چې دی ما ته لګیا دی. خبره په دې انداز پکار ده چې هر یو کس دا سوچ وکړي چې دا سړی ما ته لګیا دی، چې کله داسې خبره څوک کوي نو د دې سړي خبره اوره، هغې باندې فورا عمل کوه، ځکه کیدای شي د الله جل جلاله د طرف نه د هغه په ژبه الله پاک خیر جاری کړی، تا ته راضي وه. بعضې سړی د دې وجې نه پاسي د مجلس نه چې دا سړی خو جوړ ما ته لګیا دی، ما وی دی به خوږې خوږې خبرې کوي د جنت او د باغونو د میوو د نعمتونو، او دی خو ما ته لګیا دی نو پاسي، نو دا بد قسمته وي. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ته کښېنه صاحب، خبرې ته غوږ کښېږده، که دې خوښه شوه او ټیک ته، که نه نو بیا پاسه مونږ هم روان شو. او دا مصعب بن عمیر هغه کس دی چې د په مکه کې د شهزادګانو غوندې وخت تېرولو، د ده به سهار یو جوړه اچولي او ماښام به یې بله واښه، او زمونږ د دې زمانې په شان وخت نه و، زمونږ خو جوړې نن سبا ډېرې زیاتې دي، کپړه ډېره ارزانه ده. تاسو ته ما مخکې عرض کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کپړه ډېره زیاته ګرانه وه، د اوښې او د جوړې قیمت، د غوا او د جوړې قیمت به برابر و. نن سبا غوا چې کوم ده نو په 80,000 کېږي، او درمیانه غوا ما ته خو پته نشته، خو دغسې به وي، او جوړه چې کوم دی نو په څو کېږي؟ په 2,000، چې ښه جوړه اخلې په 2,000 کېږي. نو کپړه ډېره ارزانه ده، هغه زمانه کې کپړه دا ډېره ګرانه وه، سره د ده دا حالت چې سهار به یو جوړه و مکه کې، ماښام بله. خو د اسلام راړو د وجې نه د ده دا حالت چې په احد کې دی شهید شوی دی، او دی په یو لنډه کپړه کې ده ته کفن ورکړی چې سر به یې په ټولو خپې به یې بربنډې وي، چې خپې به یې په ټولې سر به یې بربنډ. مصعب بن عمیر خوشبو به هغه استعمالوله عطر چې کوم به اعلی عطر مکې ته راتلل، هغه به د استعمالول. او مدینه منورې ته چې لاړو دا حالت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کپړه باندې ورته سینه او سر پټ کوي، او په دې خپو ورته واښه واچوئ، واښه او په قبر کې کېږدئ، کپړه نه وه. دا مصعب بن عمیر رضی الله عنه د قرآن کریم آیات تلاوت کړل، چې څنګه آیات د قرآن پاک تلاوت کړل، نو دا اسید ابن حزیر وی ما اجمل هذا الكلام واحسنه، دا کلام څومره ښکلی دی، څومره مبارک دی، دا خو ډېر عجیبه کلام دی. په دې اسلام کې د داخلېدو څه طریقه ده؟ نو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ورته فرمایي چې غسل وکړه،
کپڑے پاکے کا 2 رکعته وضو کا او کلمه وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هغه پاسېدو دغسې وکړ او مسلمان شو رضی الله عنه. اسید ابن حضیر رضی الله عنه هغه ورته فوراً وایي چې زه خو مسلمان شم او دلته یو بل سړی دی او چې هغه مسلمان شي نو د اوس ټوله قبیله به مسلمانان شي او د مدینې منورې مشرکین دوو ډلو کې تقسیم و، دوو کې اوس او خزرج، یعنی نیم مشرکین به د مدینې مسلمانان شي. وی څوک دی؟ وی سعد ابن معاذ دی. نو اسید ابن حضیر واپس لاړو حضرت سعد څخه چې لاړو نو سعد ورته ګوري چې ده به څه خبر راوړی، نو چې مخ ته یې وکتل نو ورته وایي چې داسې ښکارېږي چې ته خو هغه سړی نه یې لکه زما د خوا نه چې کوم تللی وې، ته خو بدل شوی. ورته وایي چې او ما په هغې کې څه عیب ونه لیدو د هغې خبرو کې، خبرې ډېرې ښکلې کوي. نو غوسه شو حضرت سعد ابن معاذ وایي ښه تا خو ما ته هېڅ فایده رانه کړه، ځم چې لاړ شم چې د دې خبر والم. نو تور ورسره روان شو. نو مصعب ابن عمیر ته وایي چې دا خپل بیان دې بند کړه. او اسد ابن زراره د ترور زوی ته وایي چې دا ټول ورانه ستا دی، دا خلک تا دلته راوستی دی، که چېرې ته ورسره نه وې راغلی دی نه شو دراتلی. نو اسد ابن زراره کش نه کوي ځکه چې د قبایلو خپل تعلقات جګړه ترې جوړېږي. مصعب ابن عمیر وایي چې صاحب یو څو خبرې کوم دا واوره، که خوند دې درکړو خو ټیک ده، که نې نو ځو واپس. ورته وایي خبره خو دې ټیک ده. بیا د کلام شروع کړو، د قرآن کریم آیات یې تلاوت کول او بیا د اسلام خوبۍ بیان کړي. نو سعد ابن معاذ ورته وایي چې دا خو ډېرې ښکلې خبرې دي او په دې اسلام کې د داخلېدو څه طریقه ده؟ وایي کپړې پاکې کا، غسل وکړه او 2 رکعته لمونځ وکړه، کلمه ووایه، بیا 2 رکعته لمونځ وکړه. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مسلمان شو. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې څنګه مسلمان شو نو دی واپس خپل قوم ته لاړو. د خپله قبیله چې کومه وه په اوس کې یو خاندان یعنی وړوکی شاخ هغه عبدالاشهل و، بنو عبدالاشهل. سعد ابن معاذ هغې ته لاړو، هغې ته وایي چې څنګه هغې ولیدو نو ښځې سړي نر ښځې ټول وایي چې دا خو هغه سعد نه دی چې کوم د دې ځای نه تللی و، دا خو داسې بدل غوندې سړی ښکاري. نو دی ورته وایي چې تاسو زما باره کې څه وایي، زه په تاسو کې څنګه سړی یم؟ ورته وایي چې ډېر هوښیار او ډېر ځیرک او ډېر صاحب رای او ستا غوندې سړی خو څوک شته دی نه. وایي ښه. بیا یې ورته دا وفرمایل چې ښه چې نن چې په تاسو کې یو قسم داسې پاتې نشي چې هغه مسلمان ني، نر ښځې ټول مسلمانان شي، اسلام کې داخل شي، او کني زما تاسو سره هیڅ تعلق نشته. هغې د ده ښه مشري لیدلي وه. دا مشر چې کله د قوم او د رعایا دپاره ښي نو قوم یې بیا نه برېږي، بیا وایي چې دی زموږ نه لاړ نه شي. بیا دی ورته رسولی وه. نو حضرت سعد ابن معاذ چې څنګه د کفر او د شرک په زمانه کې خلکو دپاره ښه و، داسې د جاهلیت په زمانه کې د اسلام په زمانه کې د خلکو دپاره ښه و تر اخره پورې. د ده په قول باندې به فیصلې کېدې، د ده خلفاو به د ده په وینا باندې فیصلې کولې. هوښیار سړی و. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته وایي چې تاسو ټول مسلمانان شو. د ده د قبیلې ټول خلک مسلمانان شو، نر ښځې ټول. دا عجیبه قبیله ده چې پوره ټوله د ده په وینا مسلمانان شوي. یو کس پکې صرف پاتې شوی و، عمرو بن ثابت، د ده لقب دی اسیرم. صحیح بخاری کی روایت ته د ده نوم نه دی ذکر په هغې کې، اسیرم لقب یې ذکر دی. دی کله مسلمان شوی دی؟ دی د احد په موقع مسلمان شوی دی. بیا په 3 هجري کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت 3 کاله شي او د احد جنگ دوران کې دی مسلمان شو. دلته چې مسلمانان جنگ ته ووتل نو دغه اسیرم د بنو عبدالاشهل سړی د چې وکتل مسلمانان وتی دي نو ده ورپسې رستو لاړو او دلته جنگ کېږي او دلته د اسلام قبول کو. اسلام چې راړو نو بیا فوراً لګیا شو او جنگ شروع کو. نو په دغه احد کې دی شهید شوی دی. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه به کله کله دا اړ خلکو ته اچولو، وایي ما ته داسې سړی وښیي मुझे ऐसा शख्स बतलाइए जिसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोज़ा नहीं रखा, कोई हज नहीं किया, लेकिन फिर वो सीधा जन्नत में गया है. दासे सड़े रात वखई چې موږ نه دی کړی یوم
روژه نه ده نیولي، حج نه دی کړی او نه جنت ته تللی، دا څوک دی؟ نو دا همدغه اوسیرم دی، عمرو بن ثابت رضی الله عنه. دی وروسته مسلمان شوی، دلته د مونځ موقع نه میلو، دلته مسلمان شو، دلته په احد کې شریک شو او بیا شهید شوی. دا واقعه چې کله وشوه نو دلته کې مسلمانان هر کور کې د مدینې منورې اسلام ننوت. نو د مدینې منورې خلک تعداد د مسلمانانو ډېر شو. هغوی وی چې ښه حضرت معاذ رضی الله عنه فرمایي چې مونږ دلته په سکون او په راحت سره وخت تېرو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه کې در په در ګرځي او خلک د تکلیفونو وضعیتونه ورته رسوي او څوک دې ورته سپک کوي او څوک دې جسماني اذیت رسوي، هلته دې وي مونږ دا پیغمبر دلته راغواړو. نو حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه په امارت کې د هغه په سرپرستۍ کې حج ته کسان تیار شو. نو دا پوره قافله وه، په دې کې مسلمانان مو مشرکین مو د مدینې منورې مشرکینو به هم حج کولو هغه زمانه کې، خو په خپل طریقې سره ګډوډ حج. د کعبۃ الله تقدس، د هغې احترام، د هغې عزت او درناوی دا د خلکو په زړونو کې مخکې نه را روان. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه امیر دی، دا قافله د مدینې منورې نه را روانه شو. تقریبا 400 کسان دي، په دې کې مشرکین ډېرو او مسلمانان څومره اقوال مختلف دي، خو راجح قول دا دی چې 75 کسانو 15 په دې 15 کې 2 کسه زنانه وي او 3 کسان نارینه، او په دې کې دا زاړه کسان هم شته دي ډېر. تاسو ته ما ووایي چې اسد ابن زرار رضی الله عنه هغه کس دی چې په هغه 6 کسانو کې مو، بیا بل کال په 12 کسانو کې مو، دی په دې کال په دې 15 مسلمانانو کې هم. نو دا کسان لاړل. مصعب بن عمیر رضی الله عنه د حج په اراده دلته لاړو. که چې کله د مدینې منورې مکې مکرمې ته ورسېدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده شوې وه. یو په دې کې دغه مسلمانانو بیعت کولو، او چې څوک نوي مسلمانېدل هغوی په اسلام باندې بیعت کولو، او دویم په دې کې د دوی مقصد دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایو چې موږ سره مدینې ته لاړ شي. دی دې مقصد دپاره راغلل. پټ ساز باز وشو، او دا پټ ځکه چې مشرکین خبر نشي، د مشرکین د مکې د هغې زور ډېر زیات و. دا مکه ده. د دوی ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسب وعده په مینا کې شوی دی. مینا د مکې مکرمې نه بهر ده، تقریبا 5 کیلومیټره. دغه ځای کې په هماغه ځای کې چې کوم ځای کې دا 13 کال بیعت شوی و د 12 کسانو، هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده شوی و چې یا رسول الله موږ به دلته راځو، د شپې به ملاقات کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شپې ته مینا ته همدغه ځای ته ځان راورسولو. عقبه دې ته وایي په عربۍ کې، او دې ته وایي بیت العقبة الثانیه، او دا سن 13 نبوي ده، د نبوت 14 کال دی، او دا آخري کال دی دلته مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او حج په ذوالحجه کې کېږي، دې پسې بیا ورپسې بیا محرم او سفر او ربیع الاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی. ربیع الاول کې نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هغې ترم و عباس، چې هغه دغه وخت کې اسلام ظاهر کړی نو، خو خیرخواه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو ته کیسه ذکر شوې وه چې ابو لهب هم تره دی، لیکن ابو لهب به هر ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمني او مخالفت کو، او ابو طالب هم تره او په حالت د کفر کې تللی دی، لیکن ټول عمر یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرسته کړې. او عباس هم تره دی، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رالو نو دا انصار ټول ناست دي. نو عباس صاحب ورته اول یو 2 خبرې وکړې، وې ای د یثرب خلکو، او تاسو ته زه یو خبره کوم، هغه دا چې دا زما وراره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی، دا زما وراره دا په مونږ کې انتهایی معزز شخصیت دی، ډېر عزت والا دی، الله جل شانه ته یو عزت ورکړی دی. اگر که د مخالف خلق شته، خو د درناوی د عزت ټول مني او خلک قدر کوي. مونږ د دلته دشمن ته په لاس کې نه ورکو، د حفاظت کوو، د خیال ساتو. تاسو د ځان سره بوتلل غواړئ
او د دوهم دا اراده کیږي چې د تاسو سره مدینه ته لاړ شي، نو تاسو ماته وایي کچره د حفاظت هلته کولای شي خو دې بوزي ځان سره، او که د حفاظت نشي کولای نو بیا دې ځان سره مه بوزئ، موږ دې پرېږدئ، موږ یې حفاظت کولی شو. دا تقریر چې وکړو د انصارو د طرف نه دا وویلی شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې عباس صاحب ته جواب ورکړو چې دی موږ نه څه غواړي مطالبه کوي، موږ د ده سره په هغې باندې لوز کوو، هغه خبرې ورسره منو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انصار وویل چې صاحب تاسو څه وایي، تاسو زموږ نه څه شی غواړئ؟ هغه موږ ته ووایي چې موږ د سره په هغې باندې لوز او بیعت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه د الله دپاره تاسو نه دا غواړم، اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، تاسو صرف او صرف د الله بندګي به کوئ او د هغه سره به بل څوک شریک نه ګرځوئ، دا تاسو نه د الله دپاره غواړم. دویم د خپلو ملګرو دپاره زه تاسو نه دا غواړم چې زما ملګري صحابه د دې ځای نه تاسو څخه درشي، نو تاسو به د دې خلکو داسې حفاظت کوئ لکه څنګه چې د خپلو زنانو او ماشومانو حفاظت کوئ، دشمن ته به یې نه پرېږدئ، زمونږ به تاسو داسې حفاظت کوئ. او تاسو ته زه دعوت در کوم د اسلام چې تاسو مسلمانان شئ، او چې زه کله خبره وکړم نو تاسو به زما اطاعت کوئ، خبره به زما سره منئ او مخالفت به هغې کې نه کوئ. چې دا خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي، د انصارو مشرانو ووایي چې بېشکه موږ دا ټولې خبرې منو او په دې خبرو باندې ستا په لاس باندې بیعت کوو، لوز کوو، وعده کوو. سعد ابن عباده هغه پاسېدو، هغه خلکو ته وایي چې ای خلکو تاسو خدا بیعت کوئ، خدا یاد ساتئ چې دا به تر مرګه پورې په دې بیعت باندې تاسو قایم یئ، که چېرې دا مو په منځ کې مات کو نو دا ډېره سپکه خبره ده. دا کس کافرو ته پرېښو او خپل ځان مددنه خوږ کو او خپل بچي مددنه خواږه کړل او دی مه پرېښو، نو بیا اوسه ځای نه بیعت مه کوئ، او که تر مرګه پورې په دې لوز باندې قایم یې چې خپل ځان او مال او اهل او عیال او اولاد به د ده نه قرباني کوئ، نو بیا بیعت وکړئ. دا هر څه په دې کې شته، ځکه چې تاسو سره به د خلکو دشمنۍ پېښېږي. نو ټولو اووې ناستو کسانو انصارو چې سره د دې هر څه مونږ دا بیعت کړو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت شوی دی. په دې کې هغه زاړه کسان چې کوم 12 کسانو په رسه کال هغوی هم بیعت کړی، او دې ته بیعت العقبة الثانیه وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیعت اغشتی. زما عزتمندو څه کسان په دې کې مسلمانانو، دا بیعت څه شی دی؟ د بیعت متعلق درته خبره کوم. بیعت مبایعه او بیعت د ثلاثي مجرد نه دی، مبایعه د باب مفعله نه. د طالبان علما چونکې دې مجلس کې ناست دي نو ځکه دا ټکي استعمالوي. بیعت بیعت هم وایي، خرڅول یو څیز، او بیعت مبایعه لوس کولو ته هم ویلی کېږي، چا سره پخه واده کول، لوس کول. دا بیعت چې وي نو په دې کې خرڅېدل هم کېږي او لوز هم دی. خرڅول دا دی چې مسلمان سړی کله په اسلام باندې بیعت وکړي نو ده په الله جل جلاله باندې خپل ځان خرڅ کو، خپل مال خرڅ کو، خپل اعزه او اقربا رشتہ داران خرڅ کړل، او د هغې په عوض کې د الله جل جلاله نه د آخرت ټول نعمتونه چې جنت ورته وایي هغه یې واخېستل او سرخروږي ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله جل جلاله د مؤمنانو نه دا غي مالونه او نفسونه غشت دي چې دایته دا غي په عوض کې جنت دایته ناغشت. اشترا لفظ د خرید نه کسی چیز کو دې لپاره استعمالي، شراء او اشتراء یو چیز غشتل، نو الله جل جلاله ته غشت دي او په الله باندې مونږ خپل ځان خرڅ کړی دی. که یو سړی اوس دې وخت کې ځان ته مسلمان وای او دې الله جل جلاله د دنه د مال مطالبه کوي او د مال نه ور کوي نو د غلوز ماتي، د مسلمان دی، مؤمن دی، دا لوز د الله سره کړی دی. زکات په فرض شو، زکات نه ور کوي. حج په فرض دی، حج ته نزي ولې بده کې 4.5 लाख 5 लाख روپۍ خرج کیږي، او دا چې زمانه لاړې شي دومره پیسې خو زما کمې شوي، نو تا ایمان څنګه راوړی دی؟ زکات هر کال در باندې فرض کیږي، نه ورکې، خاموز نه کې، یہ مسلمان
نو ته الله جل جلاله باندې څه شي خرڅ کړی دی او بیا ته ځان ته مؤمن او مسلمان څنګه وې ځکه چې مؤمن خدا هر څه په ځان د الله جل شانو باندې خرڅ کړی دی او دا لوس د لا اله الا الله محمد رسول الله کې وشي نو بهرحال په بیعت کې دا خبره وي دا بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه غشته دی په مختلفو قسمونو ښه بیعت علی الاسلام بیعت علی الجهاد بیعت علی ترک المعاصی بیعت علی الاعمال الصالحه والحسنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام بیعت وشته چې کوم کسب مسلمانې دو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې به لاس کې خو او بیا مسلمان شو او د بیعت تذکره قران کریم کې د سړو د بیعت د زنانو د بیعت دواړو تذکره قران پاک ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اے پیغمبر استا پلاس چې څوک بیعت کوي دی د الله سره بیعت کوي ید الله فوق ايديهم د الله لاس د دې د لاسو د پاسه دی یعنی چې څنګه دی تا لاس درکې دا چې پاغه د پاسه د الله لاس دا د الله جل شانه تایید دی تایید ایزوی فمن نکس فانما ينكس على نفسه جس نے اس عہد کو توڑا اس بیعت کو توڑا تو اس کا وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا چې چا دا مات کو نو سزا به په دبروزی ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما او چې چا دا شرط او رسول دا لوز نو الله جل شانه بدته اجر عظیم ورکړي عمرو ابن عاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو چې سب مسلمانې ګم کلمه راته وایا نو پیغمبر علیه السلام زل الله سوق دکل ځکه چې دا اسلام باندې خوشاله دو نو عمرو ابن عاص لاس روک د کړي لاس رستو کړ وی ما زایا عمر څه چلې وی اشترط تشترط ماذا وی شرط لګوم څه شرط لګي وایا وی شرط دا لګوم چې کچره زما تیر ګناهونه ما ډیر زیاتی کړی دي ډیر ګناهونه می کړی دي هغه الله پاک معاف کړي نو ولا بیعت کېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکه شو ته فرمایل اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله اے عمر تجھے اس بات کا علم نہیں کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو اٹھا دیتا ہے تا ته پته نشته چې اسلام کله سړی قبول کړي نو ټول ګناهونه ختم شي اوریږي او چې سړی هجرت کړي نو ګناه ختم شي او چې حج کړي نو ګناه ختم شي حج کې دا صفات شته او حج مبرور چې باغې کې تا خیال ساتلې او د زده کولو کوشش کړي او د محرمات او نزان بچ کې د ممنوعات او د احرام نزان بچ کې وغیرہ وغیرہ نو بهرحال دا په اسلام باندې بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهاد باندې بیعت غوښته چې کافر سره به جنگ کو د دې بیعت تذکرہ قران پاک کې ده او تحت الشجره د ونې د لاندې دا بیعت شوی د صلح حدیبیه په موقع د ټول مسلمانانو 1500 کسانو بیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کړی د شدید کافر سره به جنگي ګولې خبردار غلې او چې کافرو په مکه کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه شهید کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ترغیب جنگي کو چې ترسو مونږ د عثمان بدل نه غشت او راځي بیعت کوي بعض صحابه په دې بیعت کې دوزله بیعت کړی دي نو دا بیعت دا د اسلام نه پسو مسلمانان عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت په بخاری شریف کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته وی چې راشي او زما په لاس بیعت وکړي وحوله اصابه من اصحابه او داغه نه غیر چاپیر داغه د صحابه او جماعت ناست وحوله اصابه من اصحابه د صحابه او جماعت ناست نو دا ټول صحابه مسلمانان وی چې سه مونږ خو بیعت کړی دی بیا بیعت وکړي دا بیعت یو کو پاغه باندې چې دا ګناه باندې کو دا باندې کو دا باندې کو دا الله سره شریک نه ګرځي دا د محرمات او د معصیات او په ترک باندې د خو کارونو په کور باندې زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړی پس باندې بیعت کړی په مختلفو امور باندې یو ځکه بیعت شوی دی چې والا تنحنا نوح بن کوي ویر بن کوي په مړو باندې لکه زمون په دې علاقه باندې ووم په بعضی کلو کې دا سیور کېدو اوسم په بعضی ځایونو کې کېږي دا ټول حرام دي چې کله مړې وشي نو مړی سره خل د خوشحالي موقع نه صدمه رسي
دومره گنجائش تا شته دی چې ستا زړه خپي، د دې گنجائش ته دی ځکه چې په زړه ستا کنټرول نشته. د دې گنجائش تا شته دی چې دا ستا د سترګو نه اوښکې توی شي وجاړې، د دې اجازه د شته دی ځکه چې په دې د انسان کنټرول نه وي. او چې دې وخت کې څوک خاندي د غم په وخت کې نو دا خو لیونی صدمه وي، لیکن اجازت چې نشته د څه نشته دی، د ګریوان د کپړو شلولو نشته. جاهلیت په زمانه کې به کپړې شلولې، اوس هم بعضې ځایونو کې زنانه داسې کوي. د سینې ټکولو نشته، د سینې درز سینه ټقې په مخه باندې مخ ټکولو د دې اجازت نشته. د سر ویښته به ښځو شو کول د دې اجازت نشته. نن سبا ستا په دې ملک اجتماعي سینې ټکېږي، سر ویښته شو کېږي، دا هر څه حرام دي. او د حرام او د معصیت تماشا کول دا حرام ده. کوم سړی چې د دې څیزونو تماشا کوي دا په حرامو کې مبتلا ده، د دې اجازت نشته. هغه آواز اجازت نشته چې په هغې کې سلګۍ وي، لقلقه ورته وایي. نهان اللقلقه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلګیو نه په دې ویر کې منع فرمایي. د بعضې ښځې مصنوعي ژړا کوي چې نورې ښځې زنانه نه جاړي، نو د غم خشته کولو دپاره بهر نه یو ښځه راوغواړي او په عربو کې به یې دې ته پیسې ورکولې نایحې ته، ورته ویل غنې مونږ ته ویر وکړه، نو بیا به ورسره ټولې په ژړا شوې، هغې ته به چل ورتلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع فرمایلي ده. د سترګو نه د اوښکې تویېدو اجازه شته، د یو خبرې دوه کولو اجازه، د دې اجازت نشته چې ته ووایې چې دا سړی ژوندی زما دا زوی ژوندی پاتې شوی وی، زما دا خاوند ژوندی وی، نو داسې کړي، فلانکي سره به یې داسې کړي، ډنګړي سره به یې داسې کړي، دا دومره معتبر و، د سره دومره کسانو، د ده سره په حجره کې دومره جمع ناسته وه، ټوپک والا به ورسره ګرځېدل، دا الله جل شانه دا نه خوښوي، دا حرام دي. نو د کومو څیزونو چې حرام و هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا زنانه کوي اکثر، نو وی فرمایل زنانو ته بیعت کولو په وخت کې چې الله ته نحو نه ګورئ، نوحه به نه کوئ، هغه وی چې ټیک دی یا رسول الله. په مختلفو امور باندې حضرت جریر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کوي. اعمال صالحه، عمل صالح ذکر دی، النصیحة لكل مسلم، چې د هر مسلمان سره به خیرخواهي کوي. ګورئ نن سبا هر یو کس په زړه کې سوی غلی کړي چې دې سړي سره سودا کوم، خو چې دی په سټ کې ووم، او یا دنه دا شی وصول کم، یا داسې وکم داسې وکم، بل تخپه کېږي تر او ځان ته ترخز وایي، نو دا څیزونه حرام دي، منع دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات د قرآن کریم آیات په دې باندې شامل دي چې د مسلمان سره خیرخواهي کوي. الدین والنصیحه، دا دین ټول نصیحت خیرخواهي ده، د بل خیر بلټه صرف خپل خیر. نن سبا جملې دا ویل کېږي د رخصتېدو په وخت کې، اپنا خیال رکھنا، د ځان خیال ساته. ګوره مطلب دا دی چې صرف د ځان فکر کو او بلکې د پس چاړه حلال پنو خیر، د ځان خیال ساته. دا د اسلام تعلیمات نه دي، دا د کفریه تعلیمات دي. دا چې کوم سړی په دیار غیر کې پاتې کېږي، دا د هغې طرز طریقې دي، انداز دی. د بل مسلمان به خیال ساته. په صحابو کې خو ایثار و، په جنگ کې شهیدان کېږي صحابه، د اوبو ضرورت دی وته، یو اوبو غوښتې بل اوازه کوي، د تاول ورکه، د تاول ورکه، دا مرګ دی، درنګ سات ته ساه وځي. او د مرګ په وخت کې د انسان دا تنده دومره سخته وي، الله پاک دې موږ وساتي چې دا سمندر کې ټول راواړي او په دې خوله کې ورته واړي، د تنده نه سړي. دې وخت کې یو سړی ایثار کوي ځکه چې هغه مخته داسې را روان دی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې بیعت دا خو دا بیعت نه چې ته د چا په لاس باندې بیعت وشي په دې خیال باندې چې یاره زما نوکري او کاروبار ښه شي، او تا شیخ دې دپاره نیولی چې هغه ما ته دعا کوي او چې زما دنیا ښه شي، او چې حرام کارو کې مبتلا یې رشوت او سود کې چې دا نور هم ډېر شي، نو چې دا کوم کس تا ته د حرامو د ډېرېدو دعا کوي، نو هغه هم په حرامو کې مبتلا شي. ځکه چې ته د هغه ستا په حرامو باندې راضي دی، خوشحال دی، دعا خو ته ځکه غواړې. دعا کې خدا ویل پکار دی چې یا الله دې د حرامو نه واړې او حلال رزق ورته ورکړي، حلال رزق یې نصیب کړي. او دغه کس چې د چا نه بیعت کېږي دا بالماضی پلیت غلیط پاتې کېږي، د ده نه بیعت کېدل حرام دي. د څه خبرې دپاره بیعت کېږي؟ بیعت خو د اصلاح دپاره. او د زنانو بیعت چې کومې زنانه د چا نه بیعت کېږي هغوی خپل پیر ته مخامخ بغیر پردې راځي، دا حرام دي. او د زنانه لاس د هغې خپل پیر د لاس سره یو ځای کېږي، دا حرام دي.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما مست یدہ ید امرأۃ قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی عورت کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، حالانکہ ټول زنانه د امت د پیغمبر علیہ السلام لونه وي او دومره احتیاط کړی دی چې د پیغمبر علیہ السلام لاس د زنانه لاس سره نه دی لګېدلی، او نن سبا دا حرام او ګناه کبیره کې مبتلا او نسبت دې طرف ته کېږي چې دا بیعت دی، دا پیر صاحب دی، دا فلان کې دی، دا ډینګړی دی، د ښځو په منځ کې ناست دي. نو بهرحال د دې اجازت نشته، دا په دین کې په شریعت کې حرام دي. نفس بیعت په دې خبرو باندې چې کوم تاسو ته ذکر شو دا ثابت دی، د دین انکار سړی نشي کولی، که انکار کوي د قرآن کریم د آیاتو نه انکار کوي. بیا وروسته بیعت په خلافت باندې کېدو او د بیعت اصلاح تر اوسه پورې دا را روان دی په مشایخو کې، چې څنګه تعلیم را روان دی، درس و تدریس را روان دی، علم ښودل بل چاته روان دي، دغسې تزکیه دا را روانه ده د هغه وخت نه چې یو کس د چا په لاس باندې بیعت شي او د داسې کس په لاس باندې چې د هغه ظاهر ته وګوره بس چې هغه متبع د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، سود نه کوي، رشوت نه اخلي، زانی نه دی، ډاکو نه دی، غل نه دی، د دنیا د خلکو مال ته ناس نه دی پټ چې د خلک ما ته مال راړي، بلکې د ده مقصد د خلکو اصلاح ده، خپل ځان ستړی کول دي چې د چا اصلاح وشي په دې باندې خوشحالېږي، هغه کس سره خپل تعلق جوړ کړه. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه بیعت واغشت، د ټولو انصار وی چې موږ تیار یو او بیعت یو، چې بیعت یو کو دلته روان شو، چې واپس تلل نو مشرکینو ته چا خبر یو د مکې چې موږ اورېدلي دي چې د مدینې خلک راغلي، دومره خلک ځکه چې دا دومره کثیر تعداد کې خلک راشي او بیعت وکړي، نو دا هغه زمانه کې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ملګری میلاوېدل چې ته ورځ بس مشکل، نو دوی ډېر سخت په قهر شو، زر راغلل سره د وسلو ګیر شاپیر، تپوس یې وکړو. نو چې کوم کسان مشرکین راغلي وو د مدینې نه دې خلکو سره مسلمانانو سره، نو هغه مشرکین هغوی نو خبر د دې بیعت نه، هغوی سره ملاو شول، ځکه چې هغه د مدینې خلک هغوی سره ملاو شول. نو ورته یې ویل چې څنګه چل دی، موږ داسې اورېدلي وی نه، دا تاسو ته چا دروغ ویلي دي، هغه خپله کافر و مشرک وی چې داسې خو څه واقع نه ده شي. نو دی هغه ټایم کې لاړل مکې ته، او چې کله دا مسلمانان د مکې نه ووتل روان شول او سمنځ ورسېدل، نو بیا دی د اطلاع صحیح رپورټ لاړو، وی چې او دا خو شوي دي، مسلمانان راغلو بیعت یې کړی دی او پیغمبر علیه السلام به بوځي ځان سره. بیا دی ورپسې پس پاسونو باندې سواره خپل بوخانو باندې خواره کړل چې لاړ شي. نو هغوی خو ته نه وتي وو، خو یو کس په هغوی کې پاتې و، بعضې وایي حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه، هغه په لاره کې ونیو، نو چونکې دی د مدینې و نو وهلی دی، بیا یې پرېښی دی، نور مدینې منورې ته عافیت سره ورسېدل. دې ته ویل کېږي بیعة العقبة الثانیه. د دې بیعت فضایل او د دې مناقب رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، د صحابو په اقوالو کې او د احادیثو په کتابونو کې درج دي. بعضې حضرات صحابه وایي چې زه به هر څه ورکم، خو دا ما چې کوم بیعت کړی دی بیعة العقبه په هغې کې شریک شوی یم، هغه نه ورکوم چاته، یعنې د هغې چې کوم فضیلت دی، ځکه چې د اسلام څنګه بنیاد مضبوط شوی هغه د دې بیعت په وجه باندې. الله جل شانه دې موږ ته د عمل توفیق راکړي او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت کې الله پاک موږ روان کړي.